الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 180 ولا يحسبن الذين او ګمان دې نه کوي ها کسان یبخلون چې دوی بخل کوي بما په هغه سره آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله من فضله په خپل فضل سره هو خیرا هغه بهتر دی لهم دوی د پاره نه بل هو شر لهم بلکې هغه بد دی د دوی د پاره سيطوقون زرد چې امیل به واچولی شي دوی ته ما هغه سو بخیلو چې دوی بخل کړي دي به په هغه باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض ولله او خاص ته الله د پاره دی میراث السماوات والارض میراث ته اسمانونو او د زمکو والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دین مخکې د صورت په شروع کې د يهودو د غید غلطو خصلتونو او د شرارتونو ذکر وو او دلته اوس هم چې کوم دی د يهودو د غلطو خصلتونو او د شرارتونو ذکر شروع کی ولا يحسبن الذين او تاسو ګمان مکوي د ها کسانو بارک يبخلون چې دوی بخل کوي بخل څه ته ویل شي چې کوم سیز په انسان باندې واجب وي او دې هغه سیز منکی نه ورکی دي ته بخل ویل شي لکه زکات دا بسړي باندې واجب شو دی دا زکات نه ورکی نو دا سړی ته بخیل ویل شي دا سړی د الله په نسبت باندې ګناګار دی او د عام عرف مطابق چې یو سړی خیر خیرات او صدقات نه ورکی نو هغه ته خلق بخیل وي خو دغه بخل چې دی نو په دغه باندې الله دې نه رانیسي ځکه دغه مستحب دی نفل دی په دغه نه رانیسي خو چې هغه بخیل چې هغه زکات منکي یعنی واجب حق د الله نه ورکی نو دغه سړی ته بیا بخیل ویل شي حدیث پاک کې راځي چې دا بخل دا په جهنم کې یو ونه ده او داغه سانګي دنیا کې راټیټی شي وي او کم سړی چې داغه سانګي اونیسی یعنی بخیل سړی به داغه سانګي نیسی نو فورن به کوم دی جهنم ته ور وګرځول شي یعنی دا چې دا څنګه باندې زیرو جهنم ته ورته وکړي شي او سخا په جنت کې یو ونه ده او داغه پانه چې کوم دی داغه سانګي دا په دنیا کې راټیټی شي وي نو څوک چې داغه سانګي اونیسی نو جنت ته ور داخل شي وی هغه عابد چې هغه بخیل وي او هغه ګناګار سړی چې هغه سخی وي نو دا سخی سړی د شیطان ډیر زیات غوسه وي او شیطان وی د ډیر چې کوم دی په غم کې چولې مده سخی سړی چې دی ګناګار هم دی خو زه هر ټیم په دې یره کوم چې الله د سخاوت توجنه اون بخي چر ځکه الله په خپل باندې غنی دي سخی دي او سخاوت ته الله پاک خوښي
او الله رب العزت یو کس خپل مقرب او خپل ولی تر هغه پورې نه جوړي تر سو پورې چې پکې د سخاوت صفت نه وي اچول. ته څومره اولیاء چې ګوره دي کې به خامخا د سخاوت صفت وي، سخي به خامخا وي. نو دلته کې الله فرمایي چې ولا يحسبن الذين ګمان دي نه کوي هغه کسان یبخلون چې دوی بخل کوي بما په هغه څه سره، بما په هغه مال سره آتاهم الله چې ورکړی دی دوی ته الله، دوی ته چې الله کم مال ورکړی دی نو په دې باندې به بخل نه کوي. او کو دې به بخل کوي نو دا کس بیا دا ګمان نه کوي من فضله چې الله ته د خپل فضل نه کم مال ورکړی دی نو دا سړی دا ګمان نه کوي چې هو خیر لهم چې دا به د دې لپاره بهتر وي. دې چې کوم بخل کی بخل او دا مال جمع کی په بخل سره نو په بخل سره دا کوم مال چې جمع کړی دی خدا سوچ کوي چې دا زما د پیاره بهتر دی، خدا چرته هم د دې لپاره بهتر نشي کېدلی. الله فرمایي بل هو شر لهم، بلکې هغه شر لهم بد دی د دې لپاره. په وچه او په سمندر کې نبی علیه السلام فرمایي چې کوم مال ضایع کیږي نو دغه مال د زکات نه ورکولو د وجې نه ضایع کیږي. د کوم مال چې یو سړي زکات ورکړي دا چرته الله نه ضایع کیږي. یو کور ته وي غلی تلي وغله نو سړي باندې ټوپک یا تماچه کې خدا مال چې څومره په کور کې ورسره هغه ټولې ترې راواغست. هغه سړي ورته خوار خوار کتل دی غلو ورته خوار خوار راته مه ګوره، یو خوار خوار راته مه ګوره د دې به د زکات نه ورکړي. چې بار شو پولیسو هغه غله ونیسل. دا سړی پسې سات تاڼې ته راغی وي ځکه ونیوله چې ما زکات ورکړی وي، زکات مې ورکړی ځکه چې کوم دی ونیسلی. نو د کوم مال چې زکات څوک ورکوي او دې زکات نه ایساري نو دغه مال الله نه ضایع کوي. نو الله وی هو خیر لهم، سړی دا ګمان نه کوي دا بهتر بشي د دې لپاره بلکې هو شر لهم، هغه به بد وي د دې لپاره. او څنګه به بد وي؟ دنیا کې به د مال چې کوم دی زیاتېږي نه، دا به ضایع کېږي. او آخرت کې به هم الله پاک جل شانه رقم عذاب ورکوي. آخرت کې بولا سيطوقون زردا چې دا مال دا به امیل جوړ کړلی شي او ته به واچولی شي ما هغه سو بخیلو چې به بخل کړي وي به په هغې باندې. نو چې کم کس خپل مال زکات نه دی ورکړی په ورځ د قیامت نبی علیه السلام فرمایي دا به د گنجې مار وي، خطرناک زخر وي. گنجې مار د وخت د ډیرو زخرو د وجې نه د زخرو د تیزوالي د وجې نه چې کوم دی ورسېدلي نو دغه گنجې مار دا به د غاړې ته چې کوم دی امیل کړي شي او دا مار به ورته وایي چې زه ستا هغه مال یم، زه ستا هغه خزانه یم. دا به د په قیامت کې چې کوم دی عذاب وي. او دنیا کې به الله چې کوم دی دا عذاب ول ورکړي چې د مال به خامخا ضایع کېږي، پریشانی به وي. ولا يحسبن الذين وغمان دي نگي هاگسان يبخلون چې دی بخل کی بما په هغه مالونو سره آتاهم الله چې ورکړي دی دوی ته الله من فضله په خپل فضل سره هو خير لهم چې هغه بهتر وي د دې لپاره. نو دی دا ګمان نه کوي چې دا مال او دا بخل دا بهتر وي د دې لپاره، بل هو شر لهم بلکې هغه به بد وي د دوی لپاره. سيطوقون زرد چې امیل به واچولی شي دوی ته ما هغه مالونه بخیلو چې دوی بخل کړي دي به په هغه باندې هغه مال باندې بخل کړي دي زکات نه دی ورکړي یوم القیامت په ورځ د قیامت. ولله او خاص ته الله د پاره دی میراث السماوات والارض، میراث ته اسمانونو او د زمکو. یعنی دا زمکه چې څومره دي او اسمانونه چې څومره دي دا مالونه چې څومره دي دا ټول به الله ته پاتې کیږي. قیامت شراشي یا یو سړی ته دک شان تلل شي یا قیامت راشي الله هر څه تربیت درږي نو دا ټول هر څه به الله ته پاتې وي. انسان ته هیڅ نه پاتې کېږي، نه انسان د ځان سره سوړلی شي دغه دوه نیم ګزه کفن نه دغه ځان سره وړلی شي. دین علاوه د دنیا غخیر د سره نه پرېږدي وی لامبي خصي صفا صفا ولامبو چې دنیا د اخیر هم د ځان سره آخرت ته ونیسي. ولله وخاص الله د پاره دی میراث السماوات والارض، میراث ته اسمانونو او د زمکو. والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی. سچ تاسو کوئ په دې الله خبردار دی او دې بدله به تاسو ته الله پاک درکړي. کو خم وکړي الله به درله ښه بدله درکړي او کو بد وکړي الله به درله بد بدله درکړي. لقد سمع الله دلته د يهود یو بل شرارت ذکر کړي. لقد سمع الله په تحقیق سره وورید الله قول خبره الذين دها کسانو قالو چې هغوی وویل یهودیانو وویل چې ان الله بشک الله تعالی فقیر دی ونحن اغنیاء او مونږ غنیان یو
نبی علیه الصلاۃ والسلام خلکو ته د زکات احکام بیانول، د صدقات او د حکم او د قران نه بیانول چې تاسو زکات ورکوئ صدقات ورکوئ. نو يهود وی چې ولې الله پاک غریب دی چې زمونږ مال تناست دی. نو دا د يهودو اعتقاد نو دغه عقیده دا نه چې الله غریب دی. خدای د نبی علیه السلام د دروغجن کولو د پر الیاذ بالله دا خبره کوله چې نبی علیه السلام خلکو ته وی تاسو زکات ورکوئ. نو زکات او تاسو چې کوم دی الله له قرض ورکوئ، الله به دې بدله دنیا او آخرت کې تاسو له درکړي. نو چې نبی علیه السلام و چې الله له د مال ورکن ولې الله غریب دی او مونږ مالداران یو، الله زمونږ نه قرض اخلي. نو دا خبره دې لپاره وکړله چې الله پاک داسې نه دی ویلي. د نبی علیه السلام د قرآن د آیات دروغجن ثابتو، د دروغجن ثابتولو لپاره دې دا خبره وکړه. نور د دې په خپل هم دا عقیده نه وه چې الله غریب دی. نو دا خبره دې وکړله. لقد سمع الله بتحقیق سره واورید الله قول الذين خبر ده کسانو قالوا چې هغوی وویل چې ان الله بشک الله تعالی فقیر دی ونحن اغنیا او مونږه اغنیا یو مونږ غنیان یو. سنکتبو زرد چې اوبلیکی سنکتبو زرد چې مونږ به اولیکو، یعنی مراد ته پرشتي دي چې پرشتي به اولیکی کرامن کاتبین په دې ځایونو باندې ناست هغه هر څه لیکي. سنکتبو زرد چې مونږ به اولیکو ما هغه څه قالو چې دوی وویل. دوی څه وویل؟ دوی دا خبره وکړه چې الله غریب دی چې زمونږ نه چې کوم دی سوال کوي الیاذ بالله او زمونږ نه چې کوم دی قرض اخلي. نو دا خبره به پرشتي ولیکي. وقتلهم الانبیاء او د دوی قتل کول د انبیاء بغیر حق پنا حق سره دا به ولیکي. نو انبیاء خو مدینه منوره کې چې کوم یهود نو د قرآن مخاطب خدا خلقو، نو دی خو څوک انبیاء نو قتل کړي، خو د دې مشرانو انبیاء قتل کړي. نو دا نسبت ورته الله رب العزت دې ته ځکه وکړو چې دی په خپله خو نو قتل کړي، خو دې مخکني یهود خپل مشران ګڼل او هغه په سمه لار باندې ګڼل او د هغې دا کار کول چې هغې انبیاء قتل کړي دی صحیح ګڼل. د دې وجې نه الله رب العزت وفرمایل چې دا خبره به ولیکلی شي. دا کومه خبره چې تاسو وکړه چې الله پاک غریب دی او موږ غنیان یو، او دا خبره به ولیکلی شي چې ای یهودیانو ستاسو مشرانو حضرت زکریا علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام بې ګناه قتل کړي. نو د هر پیغمبر قتل دا بې ګناهي، خو دې ته ځکه بغیر حق ووی چې دا د چا چې دی قتل کړي نو دی دا خبره ګڼله چې دا مونږ بې ګناه کار کړو، دا مونږ بې ګناه قتل کړل، دا مونږ ظلم وکړو، د دې په خپله باندې هم ګڼله. نو دی حضرت زکریا علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام قتل کړي. ونقولو او مونږ به ووایو ذوقو چې اوسکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکي. دا قول به پرشتي کوي، پرشتي به دې ته وایي چې اوسکئ سوځونکي عذاب تاسو اوسکئ. دا بدله به ورته د دې ورکولی شي چې دې دا خبره کړې وه چې ولې مونږ اغنیا یو او الله غریب دی، او دویم دا چې دې انبیا قتل کړي، نو د دې بدله به ورته الله پاک جل شانه ورکړي. څوک یو پیغمبر قتل کړي تر هغې پورې د الله غصه نه یخیږي چې دا او 1,000 کسانو نه الله رب العزت انتقام نه اخیست. او چې یو عالم څوک قتل کړي نو تر هغې پورې د الله غصه نه یخیږي تر څو پورې چې د 15,000 کسانو نه الله انتقام نه اخیست. نو دی انبیا قتل کړي. ونقولو او مونږ به ووایو ذوقو چې اوسکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکي. ذالک دا بدله ده بما د هغه څه قدمت چې لیږلي دي وړاندې لیږلي دي ایدیکم لاسونو ستاسو، یعنی تاسو چې کوم عملونه کړي په خپلو لاسونو مو کړي دي. بما په هغه څه قدمت چې وړاندې لیږلي دي ایدیکم لاسونو ستاسو. وان الله او بېشک الله تعالی لیس نه دی بظلام للعبید ظلم کوونکي په خپلو بندګانو باندې، یعنی الله پاک ظالم نه دی الیاذ بالله. الله پاک جل شانه تاسو چې کوم څه لیږلي دي مخې ته آخرت ته د هغې بدله به درکړي. کو ښه مو لیږلي دي نو ښه بدله به درته میلاویږي، کو بد مو لیږلي دي نو بده بدله به درته میلاویږي. الله په چا ظلم نه کوي. الذین ها کسان دلته د یهودو بل یو خباست ذکر کوي. الذین ها کسان قالو چې هغوی وویل ان الله بېشک الله تعالی عهده وعده اخیستې ده الینا زموږ نه الله نؤمنه دا چې موږ به ایمان نه راوړو لرسول په یو رسول باندې حتی تر دې پورې یأتینا چې هغه راوړي موږ ته بقربان قرباني تأکله النار او اخري هغه قرباني ور. نو دا د یهودو خباست دی
چې مخکنی امتونو کې دا رواج شو هغه به کله قرباني کوله زکات په ورکو خیرات په ورکو نو خوراک او چې کم سیز به ورکو هغه به راواغستو د غر سر ته به اوخیجو نو د غر په سر باندې به کې خودو نو پاغي باندې به شغله چې کم دی رااله د ور هغه به اوس وځي هغه به قبول شو او کو د چا خوراک باندې به شغله را پرې نه وتا او وبنه سوځېدو نو خلکو واسړي پورې خاندل وي سړی ډیر ګناګار دی الله د خوراک قبول نکو نو دا د قبولیت نه خوا چې د برنه به شغله را پرې وته د ور او هغه خوراک به اوس وځي دا د مخکنو امتونو کې دا ترتیبو د زکات ورکولو د صدقات ورکولو خو نبی علیه السلام دا د نبی علیه السلام خصوصیت چې موږ تاسو خوراک تیار کو په خپل مسلمانانو رونو باندې اخرو او ثواب الله مونږ ته راکړي دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی نو دی يهود وی چې مونږ پتا باندې زګ ایمان نه وروړو نبی علیه السلام ته وی چې مونږ د الله په تورات کې حکم کړی دی چې کوم پیغمبر د پیغمبرۍ دعوه کوي نو دغه نه دا معجزه غواړي چې هغه به خوراک راوړي دغه پیغمبر او په میدان کې به کیدی نو کو د برینه ور راغی او ور اوس وځو نو دا پیغمبر دی او کنه دا خوراک ور اونس وځو دا پیغمبر دی نو دا خودی په الله باندې دروغ وي او تفسیر جلالین لیکلی چې بالکل دا وعده د يهودو نه الله پاک په تورات کې اغستی وا خو الله وسردا فرمایلیو چې الا بمسيح وبمحمد صلی الله علیه وسلم چې سیوا د عیسی علیه السلام نه او د محمد صلی الله علیه وسلم نه دا دو الله مستثنا کړیو چې د دینه به دا معجزه نه طلب کوي بس چې تاسو ته پته ولګي چې دا حضرت عیسی علیه السلام د ایمان پر وړای او تاسو ته پته ولګي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د ایمان پر وړای د دې دواړو نه به دا معجزه نه طلب کوي نو يهودو به دا خبره کوله نبی علیه السلام ته چې موږ پته ځکه ایمان نه راوړو چې دا سره دا معجزه نشته دی ته خوراک راوړه په میدان باندې کېدا هغه ور اوس وځو نو بس موږ پتا باندې ایمان راوړو او که ور اونس وځو نو موږ پتا باندې ایمان نه راوړو نو ټیک الله سره وعده کړی و خدا دو پیغمبران دی الله مستثنا کړی عیسی علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم چې دینه به دا معجزه نه طلب کوي په دې به کسي ایمان راوړي اصلي مونږ نه کو چې ورته وي ته ولې مونږ نه کوي ناغوي قران کې الله فرمایي چې ولا تقربوا الصلاه تاسو مونږ ته مور نږدې کېږي ناغه وته ظالم او دویم ټکی ورپسې وایي کنه وانتم سکارا الله وی تاسو مونږ ته مور نږدې کېږي خو په دې حال کې چې تاسو په نشه کې ورته مور نږدې کېږي نو دک شان دي دیم نیمه خبره وکړه نیمه پرې خو نو دغه هغه خباست ته يهود ذکر کوي چې الذين ها کسان هغه يهود قالوا جغي اول ان الله بشک الله تعالی عهد موږ وعده غستدا الینا زمونا الله نؤمن چې موږ به ایمان نه وروړو لرسول په یو رسول باندې حتی تر دې پورې یاتینا چې هغه وروړي موږ ته به قربان یو دسه قربانی تاکله النار چې اوس وځي ا قربانای لره ور قل او اے پاک حبیبا قد جاءکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته رسل پیغمبران من قبل زمانه مخکې بالبينات په واضح معجزو سره وبالذي او په هغه سره قلتم چې تاسو وې نو فلما قتلتموهم تاسو ولې قتل کړي وغوي لره ان کنتم صادقین کو چې تاسو رښتونی الله تو فرمایل چې محبوب د خلکو ته وایا چې تاسو ته زمانه مخکې پیغمبران راغلی او هغه پیغمبرانو واضح معجزې تاسو ته راوړي او دا معجزه پکې عمره ولله تاسو چې کوم خبره وکړه په دې سره دوم پیغمبران راغلي لکه یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام چې هغه په دور کې بچ کوم خوراک په غر باندې کې خودو په میدان کې به کې خودو ور براه به اوس وځو نو دا معجزه خود ته مخکنو پیغمبرانو تیر پیش کړي و نو تاسو خو باغی باندې ایمان رانوړو د ایمان دروړو په ځای باندې مو اغوی خو قتل کړل زکریا علیه السلام په ونه کې قتل کو او یحیی علیه السلام په دې وجه باندې قتل کو چې یو بادشاہ د خپل خورزي سره نکاح کول غوښتل نو یحیی علیه السلام پسې لړ ورته ظالمه دستا محرمه د دې سره نکاح نه کیږي هغه په هغه ځای کې قتل په دې خبره باندې قتل کو نو الله فرمایي چې نبی علیه السلام ته فرمایي چې دې ته وایا چې دا تاسو کوم معجزه زمانه غواړئ نو په دې معجزې سره هم تاسو ته خلک راغلي پیغمبران نو تاسو خدای خبره نه د منې بلکې هغه قتل کړي دي شهیدان کړي مو دي الذين هاكسان قالوا جغي اول ان الله بشك الله تعالی عهد الينا وعده غستر زمون الله نؤمن دا چې موږ به ایمان نه وروړي رسولین په یو رسول باندې حتی تر دې پورې یاتینا چې وروړي موږ ته بقربان د قربانی تاكله النار چې اوس وځي قربانای لرور قل او وته پاک حبیب قد جاءکم رسل په تحقیق سره راغلی تاسو ته پیغمبران من قبل زمانه مخکې بالبينات په واضح معجزو سره وبالذي او په هغه سره قلتم چې تاسو وې تاسو کوم خبره وکړه چې موږ ته دا معجزه پیش کړه چې ور
خوراک اوس وځي نو موږ به تا باندې ایمان نو په دې ته هم پیغمبران راغلي وبالذي په هغه سره قلتم چې تاسو وې فلما قتلتموهم تاسو ولې قتل کړي هغوی لره پیغمبرانو لره ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپل خبره کې رښتونی یې چې تاسو سره الله وعده کړی دا چې دا هغه پیغمبري به منئ چې کم پیغمبر هغه په میدان کې خوراک کړي او خوراک ور اوس وځي نو په دې خبره کې تاسو رښتونی نه په مخ کې پیغمبرانو ایمان نه راوړي فإن كذبوك په دې آیات کې نبی علیه السلام د تسلی ده فإن كذبوك پس کو چې فإن پس کو چره کذبو دوی دروغ وګڼي کا تعالی فقد كذب نو په تحقیق سره دروغ غنلی دي رسل ډیر پیغمبران من قبل ګستانه مخکې جاءو چراوړو هغوی بالبينات واضح معجزه والزبر او صحیفه والکتاب المنیر او روحانه کتاب یعنی تورات او انجیل نبی علیہ السلام دې کې نبی علیہ السلام د الله تسلی ورکړه زما پیغمبر په دې م پریشان کیږي چې دې ته دروغ نسبت کوي ستانه مخکې چې څومره انبیا علیهم السلام راغلي دي نو خلکو ورته دروغ نسبتونه کړي دي دا ناشنا خبره نه ده نو تا ته هم دي د دروغ نسبت کی په دې باندې مخه پکېږي دغه نبی علیه السلام د تسلی ده ولا يحسبن الذين غمان دي نه کی ها کسان يبخلون جهغوی بخل کی بما په هغه مالونو سره آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله من فضله په خپل فضل سره هو خير لهم چې هغه بهتر وي د دوی د پاره یعنی دی دا ګمان نه کی چې دا مالونه بهتر شي د دوی د پاره بل هو بلکې هغه شر لهم بد دي د دوی د پاره سيطوقون زرد چې وا بچولی شي دوی ته ما هغه سو زرد چې وا بچلی شي امیلونه سيطوقون زرد چې توق په واچولی شي دوی ته یا امیل به واچولی شي دوی ته ما هغه سو هغه مالونه بخیلو چې دوی بخل کړي دي به په هغې باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت ولله او خاص الله د پاره دی میراث السماوات والارض میراث د اسمانونو او د ځمکو والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی لقد سمع الله په تحقیق سره واورید الله پاک قول الذين خبر دها کسانو قالوا جهوی اویل ان الله بشک الله تعالی فقیر دی ونحن اغنیا او مونږ مالداران یو سنكتب زرد چې مونږ به ولیګو ما هغه سو قالو چې دوی اویل وقتلهم الانبیاء او قتلول د دوی د انبیاء بغیر حق بنا حق باندې ونقول مونږ به وایو ذوقوا چې اوسکه عذاب الحریق عذاب سوزونکي ذالک دا بدله دا بما ده هغه سو قدمت چوڑان دی لګلی دی ایدیکم لاسونو تاسو وان الله وبشک الله تعالی لیس ندی بظلام للعبید ظلم کوونکي په خپل بندگانو باندې الذين ها کسان قالوا جاوی اویل ان الله بشک الله تعالی عهد وعده کړی دا وعده غست دا الینا زمونا الله نؤمن دا چې موږ به ایمان نه راوړو لرسول په یو رسول باندې حتی تر دې پورې یاتینا چې غروړي بقربان یاتینا چې غروړي موږ ته بقربان د قربانی تاکله النار چې اوس وځي قربانی لرور قل وای وته پاک حبیبا قد جاءکم په تحقیق سره راغلیو رسل قد جاءکم په تحقیق سره راغلیو تاسو ته رسلا پیغمبران من قبل وړاندې زمانہ بالبينات په واضح معجزو سره وبالذي په هغه سره قلتم چې تاسو وې فلما قتلتموهم نو تاسو ولې قتل ول هغوی لرا فلما قتلتموهم نو تاسو ولې قتل کړي هغوی لرا ان کنتم صادقین کو شری تاسو رښتونی فان كذبوک پس کو چې دوی د دروغ نسبت کوي ته پاک حبیبا فقد كذبوا په تحقیق سره دروغ غنلی وو رسول ډیر پیغمبران من قبل کا وړاندستانه جاءو بالبينات راوړي وو هغوی بالبينات واضح معجزه والزبر او صحیفه والکتاب المنیر او روحانه کتاب چې مراد تورات او انجیل له ولا يحسبن الذين غمان دي نگی ها کسان یبخلون جاغوی بخل کی بما په هغه مالونو سره آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله پاک من فضله په خپل فضل سره هو خیر لهم چې هغه بهتر وي د دوی لپاره بل هو شر لهم نه بلکې
بل هو بلکې هغه شر لهم ببد وي د دوی دپاره سیطوقون زرد چې امیل به واچولی شي دوی ته ما هغه مالونه بخیلو چې دوی بخل کړی دی به په هغې سره یوم القیامت په ورځ د قیامت ولله او خاص ته الله دپاره دی میراث السماوات والارض میراث د اسمانونو او د ځمکو والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیر خبردار دی لقد سمع الله په تحقیق سره اورېدلی د الله پاک قول الذين خبر دها کسانو قالو چې هغوی وویل ان الله بشک الله تعالی فقیر دی ونحن اغنیا او مونږه اغنیا یو مونږه مالداران یو سنکتبو زرد چې مونږ به ولیکو ما هغه څه قالو چې دوی وویل وقتلهم الانبیاء او د دوی قتل کول انبیاء علیهم السلام نو دا خبره به ولیکو دي چې کوم خبره وکړه او د دې چې انبیاء علیهم السلام کوم قتل کړي دا خبره به ولیکو بغیر حق بنا حق باندې ونقول مونږ به وایو ذوقوا چې اوسکئ عذاب الحریق عذاب سوزونکي ذلک دا بدله ده بما د هغه څه قدمت چې وړاندې لېږلي دي ایدیکم لاسونو ستاسو وان الله او بېشک الله تعالی لیس ندی بظلام ظلم کوونکي للعبید په خپلو بندګانو باندې الذین ها کسان قالو چې هغوی وویل ان الله بېشک الله تعالی عهد وعده غستې وه الینا زمونږ نه الله نؤمن دا چې مونږ ایمان نه راوړو لرسول په یو رسول باندې حتی تر دې پورې یأتینا بقربان چې هغه راوړي مونږ ته بقربان داسې قرباني تأکلوه النار چې اوسوځي قربانۍ لره اور قل ووایه ورته ای پاکه حبیبه قد جاءکم په تحقیق سره راغلي وو تاسو ته رسلا پیغمبران من قبل وړاندې زمانه یعنې زمانه مخکې بالبینات په واضحه معجزو سره وبالذي او په هغه څه سره قلتم چې تاسو وویل فلم قتلتموهم نو تاسو ولې قتل کړي وو هغوی لره ان کنتم صادقین کو چې تاسو رښتونی یې په دې خپله خبره کې فإن کذبوک پس کو چې دوی دروغ غني تعالی را پاک حبیبا فقد کذبن په تحقیق سره دروغ غنلی وو رسول ډیر پیغمبران من قبل کستانه مخکې جاءو راوړي وي هغوی بالبینات واضح معجزې والزبر او صحیفه والکتاب المنیر او کتاب روحانه چې مراد تورات او انجیل دي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون راضي شي الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله زمون دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي إله العالمين زمون دا درس خالص تخپل رضا وګرځي إله العالمين زمون د ټولو نه راضي شي الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي هغې پورې مونږ له مرګ مه راولي الله چې تر څو ته زمونږ نه راضي شوی الله زمونږ زړونه د خپل محبت او د خپل معرفت نه ډک کړي الله مونږ ټولو ته د نبی علیه السلام کامله اتباع نصیب وفرمایي إله العالمین د حاضره مجمع کې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضدار دي د قرضونو نه خلاص کړي څومره پریشانه حال دي پریشانۍ ختم کړي الله څومره ناحقه بندیوان دي د بند نه آزاد کړي الله د څومره خلکو رزق لنډ تنګ دی الله رزق ورته فراح کړي إله العالمین څومره بې اولاد دي الله نیک او صالح اولاد ورته ورکړي چاته د اولاد ورکړل دی الله نیکان او صالحان ورته لوی کړي الله مشرانو ته مو د عزت ژوند ورکړي الله کشرانو ته مو د دیندارۍ ژوند ورکړي الله په زنانو مو د حیا او د عزت صادرونه راواچي الله خاتمه بالخیر او بالایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم